طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ د 12 کال عمر کې بیمار شو او عام بیمار نشو د محمد رسول الله په محبت کې بیمار شو. محترم توجه شته جملې ته توجه شته او محبت عجیبه شی وایم قسم دی او بیا د جانان د محمد رسول الله مینا دې کې په زړه باندې نو زړه وسره داسې غني شي چې په کائنات سرزمین کې دا زړه او دا دل چې د محمد رسول الله مینا پکې جمع شو کائنات سرزمین کې ستا زړه وجود له څوک شکست نشي ورکولی. محترم دا خبره یاد ساته نن که ستا جانان چې ستا ورسره مینه ده لږه غوندې یره در باندې راله مینه دې ټوله ختمیږي وجود دې ګړبي هلته دا مینه مجازي ده که نه دا مینه مجازي ده او چې څومره د محمد رسول الله مینه ورته جمع کېږي محترم دومره په دې کې قوت پیدا کېږي دومره په دې کې طاقت پیدا کېږي دومره په زړه کې شجاعت پیدا کېږي دومره په زړه کې بهادري پیدا کېږي. خو که ته پوهېږي او تا چېرته کړي چېرته ارزو دې کړې ده د جناب محمد رسول الله د چهرې ارزو دې کړې ده چې صحابه به ورته مخکې ته ناست وو هغه یو صحابي یو بله جمله وایم دا خبره نیمه کې پاتې کېږي. دا اول درته وایم طلحه ابن برا د نبی اسلام په مینه کې بیمار شي. طلحه ابن برا ما خبره کوله طلحه ابن برا رضی الله تعالی عنہ صحابي دی بیمار شو د نبی اسلام په محبت او عشق کې بیمار شو او یو بل جمله نه دوه ورځې به دوه ټیمه روز کې به دوه ټیمه امام الانبیاء د هغه کور ته ازیري کوله دوه ټیمه توجه شته دوه ټیمه به نبی اسلام د هغه کور ته ازیري کوله و یو پیره نبی اسلام مبارک کور ته راغی او طلحه ابن برا سر ته کېناسته په سر یې ولا لاس راښ که تندې توجه شته ستاسو په سر یې ولا لاس راښ که په تندي باندې نبوت والا شونډې کېښودې وایي طلحه وایي چې دا د جناب محمد رسول الله شونډې زما تندي ته ورسېدې زړه کې مې یخوالی پیدا شو هغه څومره مبارکې او پاکې شونډې وې هغه څومره بختورې شونډې وې زه هغه څومره بختور صحابي د چا په تندي باندې چې د کل کائنات د امام الانبیاء زما د رب د محبوب شونډې ولګېږي. طلحه وایي قسم دی د خوشحالۍ نه مې داسې جړل چې زویرګي مې کول قسم دی نبی اسلام راله په سترګو لاس کېښوده بار چې وته زما پلار یې سیټ ته که او څه جملې ورته وویله وایي زما پلار هم جړل وایي چې دننه راغې ما پلار ته وویل دا ولې جاړې ولې نبی اسلام درته غوږ کې څه وویل ولې جاړې وایي هېڅ نشته بچیه هغه هم یو پلار و چې یو پلار ته جناب محمد رسول الله وایي چې به بچي دې دا تکلیف ته بچیه نشم ویلی درته نشم ویل پلاره چې هر څه یې ما ته ووایه تا ته چې نبي علیه السلام هر څه ویلي دي ډېر سخت پلار و چې بچی یې په زنکدن دی دا پلار ورته وایي بچیه ما ته امام الانبیاء وویل په غوږ کې چې ستا زوی به نن شپه کې وفات کېږي ستا زوی به اوس که تا ته چا ووایي چې دا زوی دې مړ کېږي شپه کې نو ته به وله په مرغوټ زور نه کړې چې لیونی شي مزغو کې دې فرق دی ډېر سخت اواز دی او چې بیا د پیغمبر د خولې نه ووتل د زبانې نبوت باندې جمله ووتله چې وفات کېږي نو شک پکې لرئ تاسو اواز نه راځي د چا چې شک یې لاس اوچت کړي او د چا چې شک نه نو ووایه نشته پکې شک اواز بیا هم رانغی هلکه چې اودشه شوق سره لږ سبحان الله ووایي چې لږ غوندې تازه شی زم لږ چارج شم بیا به کار روان انشاءالله که تاسو لږ غوندې مړه وې یا خوب جټکه درکړه په نیمه کې درته بندوم مونځ ته ودرېږم خبره مې دې پورې کوله چې طلحه ابن برا پلار ورته ووایي بچیه امام الانبیاء ووایي چې ته وفات کېږي شپېله طلحه ابن برا ووایي نو نبی علیه السلام درته ووایي چې وفات کېږم او نبی علیه السلام ووایي چې وفات کېږي نن شپه کې وفات کېږي نو پلاره زه یو وصیت کوم توجه شته پلاره زه یو وصیت کوم زما وصیت ومنه چې زه کله مړ شم نو د شپې مې په پټه جنازه وکړه زمونږ دا ځای د یهودیانو په محله کې دی زما جانان ته نقصان ونه رسېږي مونږ خو وایو مولوي صاحب ته به مې جنازې زما دا بیان یو کس اورېده لاهور کې اورېده ما سره ملاقات نو کړی زه بیا صرف په تابوت باندې ودرېدم توجه شته لاهور کې بیان اورېده د کینسر بیمارو اخیری سټیج باندې ما ته وی کاری صاحب تا سره مې ډېره مینه ده خو اخیری سټیج مې دی او ما دې ته ویلي دي چې زه مړ شم نو ته به مې جنازه کې چې زه مړ شم نو د شپې نه مې رونو ته ویلي چې ده ته به وایي چې کله وفات شو نو تصویر د تابوت راولېږه رونو چې هغه وفات شوی دی ډېر خفه شوم په دې باندې
مونږ کوو اکثر وصیت یعنی جی پلان کې مولوي صاحب به زما جنازه کوي دا خو دا د دې دپاره چې دا سړی بزرګ دی څه پته لګي زه خو ګناهګار یم د ده په وجه مې وبخي او چې د چا جنازه باندې زما جانان ودرېده امام الانبیا ودرېده نو د هغه په بخانه کې چې څوک شک کوي نو هغه هم کافر دی محترم د چا په جنازه چې امام الانبیا ودرېږي نو د هغه بخانه کې ستاسو شک شته محترمو وای طلحه ابن برا وای لاره نبی رسول الله ته به نه وی چې زه مړ شم بس غسل راکړه په خپله باندې او که دې وس کېږي نو دوه درې افرادو ته دې ګاونډ کې ووایه او نبی علیه السلام خبر نه کړي او ما کوزوه مې قبر ته مې کوزوه نن زما ستا جمله دا ده یره چې د قبر نه ډېر یېرېږم صحابو نه قربان شم قبر ته مې ډایرکټ کوزوله حتی یره چې د قبر نه ډېر یېرېږم دا جمله ستاسو غوږونو ته به هم ډېره راځي قبر ته ډېره یېرېږم هلته زمونږ ته د خپلو اعمالو شاته پته شته چې ما مخکې سره رسول نه دي نو ما مخکې دې قبر ته ځان سره څه وړي نه دي صراحت او سکون مې وړی نه دي نو زه خو چې یو ځای ته سفر لځم کومراټ ته چې روان یم د 3 ورځو بستره کپړې پیزار وړم نه وړم که نه نو ستاسو څه خیال دی په داسې دروازه باندې وځې په داسې دروازه چې واپسې دې پې باندې نشته محترمو نو ستاسو څه خیال دی دغه صحابي وی له حد ته مې کوزوې توجه شته ستاسو چې وفات شو لار علمبو په خپله دوه درې افرادو ته ووې غسل و جنازه وکړه او دفن یې کړه نبی علیه السلام مبارک تپوس وکړه طلحه ابن برا څه چلو شو ما ته خو چې هغه ګونه کړه د الله رسول هغه وفات شوی هم دی بېګا جنازه او غسل هم شوی دی او له حد ته هم کوز کړی دی نبی علیه السلام ډېر خفه شو دا ولې تاسو دا کار کو صحابو د الله رسول وصیت یې کړی چې نبی رسول الله ته مو وایا دا محله يهوديانو په دغه کې ده نبی رسول الله ته نقصان اون رسیږي او که نبی رسول الله ته نقصان ورسېدو دا خو د جون خبره ده زه به خپل لاش معاف نه کم زه به خپل لاس او بدن معاف نه کم الله ته به مخ څنګه خیم قربان شم د صحابونه زما د پیغمبر دغه وګوره محبت او شفقت وګوره راغی د طلحه ابن برا د طلحه ابن برا په قبر باندې ودرېده زه مونږ د جناب تمام دنیا جملے ته توجه شه اے د توجه دروازې کولو کې تمام دنیا تمام د امام الانبیاء زیارت ته روان دي مدینه منوره ته روان دي ټول دنیا چې راځي مدینه منوره ته روان دي دغه د مدینه منوره صاحب امام الانبیاء د طلحه ابن برا زیارت باندې ودرېده په قبر باندې ودرېده دعا یې وکړه رب دا طلحه ابن برا زندگی زما په عشق کې تیر کړې وه زندگی زما په مینه کې تیر کړې وه زندگی زما په رضا کې تیر کړې وه خدای ته ترې نه رضا شه او رب چې ته دې طلحه سره ملاویږي خدای په داسې حال کې ورسره ملو شه چې دا طلحه تا ته خاندي او ته دې طلحه ته خاندي څوک سره سبحان الله ویم ټول دنیا د امام الانبیاء زیارت ته روانه ده امام الانبیاء د طلحه ابن برا دا ولې دا د عشق محمد صلی الله علیه وسلم مبارک د وجنه محترمو مونږ کې څومره مینه ده یا رسول سلام علیکا یا